طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك سورة طه ترتیب عثمانی شلم نمبر سورت تے ترتیب نزولی دا سورت 45 نمبر سورت دے طه نازل دے رست دا سورت مریم نا کلمات دی سورت چی 1301 دی حروف پر سورت کی 15202 دی مخ کی سورت سر مختصر ربط تا دے مخ کی سورت کی راغلل چی کافر دا پارا سفارش شفاعت نشتا پدی صورت کی هم راضی چی کافر دا پارا شفاعت او سفارش نشتا بسم الله الرحمن الرحیم طه مانا جمهور مفسرین وی والله عالم بمراده دد په معنا او مراد باندې الله خپويږي مجاهد سے او حسن سے عطا سے ضحاک سے معنا کیا طه مانا یا رجل بالسریانیه فجبد سریانه کی یا رجل معنا دا یا کلبی سے معنا کی طه مانا یا انسانو بلغت عکن پلغت دعک یا انسانو پیغمبر علیہ السلام تو یا اللہ ما انزلنا ندے نازل کرے ما علیک پتا باندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن قرآن کریم لرا لتشقا دی دا پراچی مشقت کی پریوزی تا دا پنڈے پیو پرسیا دا رسول اللہ مبارک عدد داو چکل با منزتا ولاړو حتی کی دا قدمون باو پرسیدلا یورز عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ورتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخب بخلے شوی دا دمرا تکلیف پزان بانے ولی تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا جواب کی ورتو ویل علم اکن عبدا شکورا نیازیو بند شکر گزار جوڑنا شما بلکہ جوڑے گما چی الہ العالمین پا ما باندے دمرا لو احسان کرے دے چیزیں معصوم گرزولے یما زی بخلے یما زدہ اغی پا شکریہ کی دا عبادت کو ما زدہ اغی شکر گزار جوڑے گما نو آیت نازل شو ما انزلنا ندے نازل کرے مو علیک پتا باندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن قرآن کریم لرا لتشقا دی دا پراچی مشقت کی پریوزی تدا پنڈے پہ اوپر سے الا مگر الا پا مانا دا لیکن انزلناہو لیکن نازل کرے مونگا دی قرآن کریم لرا تذکرتن پند و نصیحتا لمن دا چا دا پرا یخشا چی یریگی دا الہ العالمین دا با تابدار دا قرآن سوک چی دا اللہ نا یریگی دے با تابدار دا قرآن تنزیلا مانا را لگل دا دی کتاب دی ممن دا ذاتنا یعنی من اللہ خلق الارض چی پیدا کری دا زمکو لرا والسماوات واسمانون لرا العلا مانا اچتو لرا چی اچت دیو گورا الرحمن چی رحمان ذات علی العرشی پارش باندی استوائی کری دا الرحمن رحمان ذات چی دا علی العرشی پارش باندی استوائی کری دا کما یلیقو بشانی سنگا چی لائق دی دا شان دا بری تالا سرام یا واللہ عالم بمراده لہو دی باری تلال رما غصدی فی السماواتی چی دی پاسمانونو کی من الملائکہ وما غصا فی الارضی چی پزمکہ کی دی من المخلوقات دا طول اللہ لردی ملکن و خلقن و عبیدنا وما بینہما غچی پمینز دی ازمکی و اسمان کی دی دا جائباتنا الہوا پاہوا کی وما پاسم هغسا دی اللہ لردی تحت الثرا چی لاندی دا ثرا ندی والثرا هو التراب ندی لنده خطی تولی کیگی چی دا وز مکو لاندی یو لنده خطا دا التي تحت الارض السابعة وز مکو لاندی یو لنده خطا دا غیتا ثرا ویلی کیگی نو الہ العالمین دی لندی خطینا چی سلاندی دی پاغی باندی هم الہ علم لری دا ثرانا لاندی وَإِن تَجْهَرْ کچھر جہر کے توچتے تو آواز لرا بالقول پا قول کی فَإِنَّهُ پس یقیناً دا اللہ تبارک و تعالی یعلم علم لری السر پا پٹ رازنو باننی وَأَخْفَى او خفی خبری ہم اللہ تبارک و تعالی اوری
نو که دعا پټ ورته کې او که ښکاره کې ورته الہ العالمین اوري پټه دعا بهتره ده الله والله چې لا اله نشته د لایق د عبادت الا مگر هو هم دغه الله دی له دی الله لرا الاسماء نمونه دی الحسنى خستا اوس تشجيع بالتبلیغ دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته تشجيع ورکړ وګوره موسی علیہ السلام ته څومره سخت تیر کړی د فرعون غوندې شخص مخې ته ودرېدو دعوت ورته ورکو مقصد د دې دا دی دا مختصر ذکر کړي د موسی علیہ السلام قصه تشجيع بالتبلیغ وهل اتاك قد اتاك پتا کی سر راغلی تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث موسی من خبر موسی خبر د موسی علیہ السلام چې څومره سخت تیر کړی دی اذ په وخت کې را چې ولیدل دی موسی علیہ السلام کله چې را روان شو د مدین نه د مبارک ویل ډیر موده تیر ک په مدین کې د مور بیبي زیارت بو کوم ویا د مور بیبي ملاقات بو کړم مدین نه را روان شو او لار کې ورک شو دی لار تین ورک شو تکا تیار دا باران وریږي موسی علیہ السلام اور ولیدو په دغه ټیم کې بیبي مبارک کی توي صفوره بیبي رضی الله تعالی عنها دا ورسره او د اولاد هم پیدا شوه د ورته دلته لک صبر وکم چې زلار شم داغه دا ګوره د لمبخ کاری ما ته وره زبور روړم ځان بم په ګرم کو نو چې ال ته ورسېدو ګوري چې دا اور نه دی د نور تجلیات دی نبوت ورته ملاو شو هغه ذکر کوي الہ العالمین اذ پغه وخت کې را چې ولیدل دی موسی علیہ السلام نارن اور لرا فقال پسویل موسی علیہ السلام لاهله بیبي خپلتا صفوره رضی الله تعالی عنها مبارک ته ویا د شعیب علیہ السلام نور دا ورته ویم کوسو درنګ او کېدل تلک صبر وکي تاسو انی یقینا زچیما آنست من رأيت ولد المنارا اور لرا لعلی خایگ ذاتیکما چرولم تاستا من هذا دغی اورنا بقبس من شعلت یو شعل سلمبر وړم من نارین دورنا او اجدو لار مرککړی وکنه او اجدو ورته یا مند کمزه على النار عند النار پنیز دور هدن یو لار خودون کې هدایت ورکون کې یعنی یو لار خودون کې به ماته ملاو شي مونږ ته بلاره مخیا فلما پسر کلا تا چراغ د موسی علیہ السلام دی شعلې لرا ګوري ناسا په فیدا هي شجره الناسا په دایونه و تکشنه ونوا نو دیونی نه आवाज کیږي نو دی आवाज شو یا موسی موسی علیک السلام انی یقینا ذچم انا ذ ربک رب استایم فخلع پسوباسن علیک پنی خپل پنی وباسه د خپینه ادبن ورته وي دا ادبن وباسه یا ورته ولي ویل شو چې دا پنی وباسه ابن مسعود سے وی کانت نعله من جلد حمار میتنا د دې پنی چې دا جوړ شي وي دا د مړ خر سرمنی نه دا پنی جوړ شي ځکه ورته ویل چې وباسه دا پنی انک یقینا تو چې موسی علیک السلام بالوادی پکندکی المقدس من المطهر چې پاک دی دا کن طوا چې نوم د طوا دی طوا اسم الوادي د دې وادي نوم طوا یا طوته الانبیاء دلته انبیاء اجماع جوړول کینول کین ناس دیزی کی زکه ورته طوا وي غیر چا پر کانی مخیو وانا اخترتك رب کریم و موسی علیہ السلام زچم و انا اخترتك غره کړه ما تعالی را فاستمع پزغو کدا لما غسل موسی علیہ السلام یوحى چې وحی کول شي الیک تا انني یقینا زچم انا هم ز الله لا اله نشته د لایق د عبادت الا مگر زیما الله و انا زیما لایق د عبادت فاعبدني پس عبادت زما وکا واقم الصلاه قائم ومنزل را لذکر من لاجل ذکر د پاره د ذکر زما د پاره د یاد زما ماته مونږ کوا یا لذکر من وقت ذکری کله چې ذکر یا هیر شو در نموزه کلم چې کوم وخت چې یاد شو د هغه وخت کې مونږ کا ذکر حدیث کې راځي من نسیا صلاه فليصليها اذا ذكرها
لا کفاره لها الا ذلك چانه چې مونږ هیر شو بس کله چې ورته یاد شو مغه ټیم کې د مونږ کې نور کفاره نشته دغه کفاره ده ان الساعه یقینا قیامت چې د اتیه راتلون کې ده اکادو معنا خپل معنا ده قریب يمزه یعنی اکادو اريد اراده لرم ز الله او يخفيها چې پټکم دي قیامت لرا ولی پټکم لتجزا د پرا چې جزا ورکم کل نفس هر یو نفس لرا بما پس هغه سبانه تسع چې د کړي دي د خیر او د شر نه نو زکه پټوم دا قیامت نو دا امتحان دی که ښکارا وي دا قیامت نو ټول به مخکینه توبه وسته وي دا به امتحان نشو فلا يصدنك فلا يصرفنك فلا يصدنك معنا فلا يصرفنك پس وادي نړۍ تعالی موسی عليه السلام فالخطاب لموسى والمراد امته خطاب موسى عليه السلام ته او مراد تن امت ته امت ته ويا وادي نړۍ تعالی را عنها يعني عن الايمان د ایماننا من هغه سوق دیوان نړۍ تعالی را لا يؤمنو چې ایمان نلري بها پر قیامت باندې وتبع وغت بيداری کړي وي هوا او د خواهشات او باطل او خپلو فتر دمنا فتهلك پس هلاک شوی وي دي غرزیدلی وي کندتا اوس ورته رب کریم وما تلك بيمينك سدي پخیلستا کی یا موسی علیہ السلام قال موسی علیہ السلام ورته په جواب کې وهي عصایا دام سا زمادا اتوکو تکیا کوم ز علیها پدغم سابا نواه شورا سندم پانی بها پدغم سابا نی علی غنمی منا لغنمی د پاره د ګډانو خپلو پانی سندم ولی یوم لرا فيها پدغم ساکی معارب اخرى منافع اخرى نفي نور دي سګټي نور هم دي ماتا مطلب دا چې لیوان چې راشي ز پدې باندې شړم دفاع کوم پدې هم سا باندې ډېر کمال هم سا او مارانو دفاع هم پدې باندې کوم چې ماران راشي مړ کوم اوس ورته رب کریم ټریننګ ورکي موسی عليه السلام ته قال انو رب کریم القها ورزو دي امثال را یا موسی عليه السلام فالقاها پس ورزو موسی عليه السلام هادي امثال را فاذا هي پسنا سا پدام صحيه يومارو ليا تسا چې منډي وهله قال نو الله تبارك وتعالى موسی عليه السلام تاخذها ونسدي لرا واخلد امثال را ولا تخف ما يريغا موسی عليه السلام سنعيدها زر چې وبګرځو مونږه هذه امثال را سیرتها پس صورتها پس صورت ول باندې الاولى ولنه باندې واپس به نام سا جوړ کو لاس ورته یوړلو موسی عليه السلام واپس نام سا جوړ شو اوس دمو معجزه ورته ورکیا وضم منا پیوسکا یعنی داخل کیا د کلاس پر اله جناحک ترخ پلتا یعنی گریوان خپل کې لاس ټیټ کا ترختا تخرج را وبوزي دا لاستا بيضاء تک سپین به پړقيږي من غیر سوء بغیر د بدینا بغیر د برګي مرز نه بخ سپین پړقيږي آیت اندهم معجزه ده اخرى بولا په صداقت ستا باندې ابن عباس ودا سي رڼا کولا چې لاس به د ترخ نو وست لکه چې شپې ده سپوږمۍ رڼا کوي او د ورځې دا نور د څنګه پړقي دغه سي رڼا کوله د لپاره مونږ ته دا خو د نور یکا چې خو مونږ تعالی را من آیاتنا د معجزات زمون الکبرى چې لوی دي لوی علامه مدرته خو د ید بيضاء چې ده اذهب اسورته الى شایلا فرعون لرا انه یقینا دا فرعون چې طغا د سرکشي کړي ده یعنی کفر کړي ده دعوت ورته ورکا قال نو موسی عليه السلام ربي رب زما اشرح منا پرانیزا کلاوکا لی مالا صدری سینه زما ویسر لی آسان کا امری ویسر آسان کا لی مالا امری کار زما پر سوالو د توحید باندې چې فرعونانو تدا توحید رسوما وحلل لموسی علیہ السلام په جبه کې لک تکلیف او دا جبه ان خطا دعا کوي رب کریم ته وحلل پرانیزا عقدة غټي مني زمانہ من لسانی د جبه زمانہ من لسانی د جبه زمانہ دا غټه پرانیزا ولی صد پر يفقه چې پوښي دا خلق قولی په خبره زما باندې یعنی چې فصاحت می ډیر نو هر انسان چې دا منځنه بعد دا وای نو دا فصاحت زیاتیږي وجعل لي دعاء موسی علیہ السلام وګرځي مال را وزیرا من وزیرا معینا مددگار من اهل د اهل زمانه هارون علیہ السلام لرا اخي چې ورور زما ده
اشدد معنا چې محکم او قوي شي په دې باندې به په دې هارون علی السلام باندې ازری معنا ظهري املا می مضبوطه شي په دې باندې اشدد معنا محکم او قوي کا به په دې هارون علی السلام باندې ازری معنا ظهري ملازمه قوت زما واشركه شریک کدی هارون علیہ السلام لرا فی امری پکار دما کی یعنی فی النبوت پک نبوت کی پکار د تبلیغ زما کی کای نسبحک د پرا چې تسبیح و نصلی لك موز کو تعالی رب شریکا کثیرا ډیرا ونذکرک او بل د پرا چې ذکر کوم مستا کثیرا ډیرا انک یقینا تچلا كنت بنا پمون باندې بصیرا بنای یعنی خبیرا خبردار علیما عالم